که چېرته تا داسې مشکلاتو کې ګیر شو پساو شوې چېره د هغې نه ورسې لاره نه وځي اوس چې په څه طریقه بوځم نو زه درته نن داسې وظیفه ښیم چې انشاءالله العزیز هغه ټول مشکلات نه بوځي بالکل فوري به انشاءالله د هغه مشکلاتو نه حل شي او هغه تکلیفات هغه مصیبتونه هغه پریشانۍ خوا که دا مالی پریشانی وي خوا که جانی پریشانی وي کاروبار پریشانی وي که دکانداري دې بنده شوي ګاهک نه راځي دومره ګاهک به راځي چې انشاءالله لینونه به درته لګېدلي تاسو په دې عمل وکړئ انشاءالله العزیز که تا نور څه مشکلات هغه به ټول حل شي تا باندې جادو شوی دی یا جادو وهم درته شوی دی جناتو نه تنګې دشمنانو نه تنګې پریشانۍ بس خفه پریشانۍ دي ټینشن دی ګراني ده قسمه قسم پریشانۍ انشاءالله العزیز دا پریشانۍ به داسې ختمې شي په حکم دی الله چې زړه ته به دې سکون ورسي هره پریشاني ختم هغه وظیفه څه ده شپې به تهجد ته چې پاسي او که تهجد ته نشي پاسېدی بهتر خدای تهجد ته پاسئ تهجد ډېر فضیلت والا منځ دی مړه په دغه ټایم کې الله پاک د اخري اسمان ته راغلی او ای څوک شته چې ما نه سوال وکړي څوک شته چې ما نه بخښنه وغواړي ګناهونه ورته معاف کړم څوک شته دا هره شپه کې الله پاک راځي د پېشمني په ټایم څوک شته چې ما نه حاجتونه وغواړي چې ورته یې پوره کړم نو چې په خپله الله یې نو پوره کوي بې څنګه نه خو موږ غوښتونکي نه یو غوښتونکي جوړ شئ چې موږ غوښتونکي جوړ شو الله راکوونکی دی موږ غوښتو چل موږ ته نه راځي نو پېشمني ما دا مشوره ده چې دا تهجد مونځ به یې کوئ دا ډېر برکتي مونځ دی دغه ټایم کې هسې هم ستا مشکلات ټول الله ختموي څوک چې تهجد مونځ کوي د په مخ کې رونق وي رڼا وي نورانیت وي قبر کې به ورته رڼا وي قبر کې به د تورو تیارونه انشاءالله دې محفوظ وي داسې برکتونه دي د تهجد مونځ نو تهجد مونځ کوئ همیشه نو تهجد کې که کوئ شاید ډېر بهتر ده که تهجد کې نی مثال په طور څه مشکلات دي درته بیمار نو بیا د ماسخوتن مانځه نه پسې کوئ 2 رکعته نفل به اول وکئ او بیا به 11 پیرې درود شریف ووایئ درود ابراهیمي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد او بیا به 11 پیرې الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد او بیا باقی نه پس د 11 نه بعد به 11 پیرې بیا هماغسې درود ابراهیم وایي درود شریف او بیا به دعا وکړي انشاءالله العزیز یوه ورځ کې به یوه شپه کې به ستا انشاءالله حاجات پوره شي که یوه شپه کې نه دویمه شپه 21 ورځې خامخا دا وظیفه وکړه انشاءالله د دې برکتونو نه به ته خبر شي او بیا به ما ته دعاګانې کوي چې دا راته یو فقیر دا وظیفه ښودلې وه او ټول مشکلات مې انشاءالله حل شول مونږ ته هم دعاګانې کوئ او په دې عمل شروع کړه انشاءالله پریشانۍ به د ټولې ختمې شي مړه هېڅ فکر مه کوه انشاءالله العزیز هېڅ فکر ونه کړي الله باندې اعتماد ساته خو بس 15 وخته مونځ به کوئ 15 وخته مونځ به بالکل پابندۍ سره ادا کوئ او بل به څه کوئ حلال رزق طلب به کوئ حرامو نه به ځان ساتئ وروره د مارونو او خویندو د حرامو نه به ځان ساتئ حرام داسې نحوست دی چې دا د چا په خېټه کې پراتی بیا دعا نه قبلېږي بیا که دی شپه ورځ الله الصمد کوي بیا نه قبلېږي حرامو نه به ځان ساتي طلب به همیشه کوئ د حلالو او بیا مزې وګوره مړه دنیا نه به د جنت جوړ شي دنیا به سم جنتي ضرور او آخرت کې خو بیا دی جنت انشاءالله العزیز الله دې موږ ته د نیک اعمالو توفیق راکړي الله مو د حرام مال نه محفوظ وساتي او الله دې راته صحیح طریقې سره 15 وخته مونځ ادا کول آسان کړي الله دې تاسو ټول او موږ ټول خوشحاله ساتي جزاکم الله تعالی الله مو دې حیا په صادرونو کې پټ ساته و آخر دعوانا ان الحمد لله